السلام علیکم، زه سید رفیع الله. دا وخت پی ټي وي بولان کوټه مرکز دی. انټر بي کې د ډالر یوه کلداره 13 پیسې ارزانه شوه چې 2 ډالر قیمت دی 283 کلدارې 50 پیسې. د نګراو وزیر اعظم انور کاکړ په مشرۍ کې د ځانګړي سرمایه‌کارۍ اسانتیاو د کونسل د اپیکس کمیټې شپږمه غونډه وشوه. په غونډه کې له نورو توانونو څخه د هېواد د خزانې ژغورلو دپاره د قومي ملکیت مالي کمپنیانو د نجارۍ د چارو په ګڼند یوتوب باندې د یووالي څرګندونه وشوه او د هېواد د معیشت د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره د پوره عملتیا په مخ اراده څرګندونه وشوه. د سرمایه‌کارۍ د منل سوو فنون ترلاسه کولو دپاره په چارو باندې ډاډ څرګنده کړل شوه. د زیات زیان سره سرکاري ادارې او نجکاري عمل په جاج واخیستل سو. د نګراو وزیر اعظم انور کاکړ په هېواد د معیشت د شلګړي دپاره سوو کار سودمنه وباله. په پاکستان کې د بهرني کډوالو 28 ورځې کې بیرته ولاړ سي. په جنوري 2023 کې په پاکستان کې په 40 ځانمرګه بریدونه کې په کلاسي پلا کې 6 په ژوب کې چاونې کې 3 په انګو کې یو ترهګري افغاني وو. نګرا وزیر اعظم اطلاعات جان اچکزي په کوټه کې خبرو په غونډه کې د وینا پر وخت وویل چې په بلوچستان کې د بهرنیانو اوسیدونکو شمیر 15,480,000 دی. موږ هر ورځ مړی پورته کوو. نېشنل سکیورټي په د بهرنیو خپلو په هیوادونو په استندو کې هیڅ ډول فشار نه خپلوي. دوی پوښتنه په جواب کې جان اچکزي وویل چې په بلوچستان کې به هم د اپیکس کمیټې غونډه رواني میاشتې په 10 نیټه کېږي. فیصله په یو مخ قبلويږي. موږ د خپل اراده او فیصلې کړې ده چې په پاکستان کې اوسیدونکي بهرنیان به ضرور خپل هیوادونو ته ځي. کچېرې تر ټاکلې مودې پورې دوی خپل هیوادونو ته ستاننه ونسي په سخته کاروایي به هغو خلاف کېږي. په بھارت کې پر مذهبي بنیادونو د صافیانو پر نیولو باندې د مذهبي خپلواکي لپاره امریکایي کمیشن د اندېښنې څرګندونه وکړه او په دې لړ کې د میرن حیدر او روپیش سنگ د اعلان کولو غوښتنه کړې ده چې په 100 کلونو کې په بھارت کې د مذهبي خپلواکي له ډېر زوال سره مخامخ دي او بھارتي حکومت کم شمیر په ضد کې کارکوونکي ډلو ملاتړ او ملګرتیا کوي. د کوټي ډیویژن کمیشن حمزه شفقات د پریس کانفرنس په مهال وویل چې د ټریفیک په اسانتیاو لپاره له ښار څخه د بسانو اډې ایستو پرېکړه شوې ده. هغه وویل چې په کوټه کې تر 100,000 زیاتې رکشې چلیږي. په هغو کې یوازې 8,000 رجسټر دي او د کوټي ښار به نالیانو کې د قبضه ګروپ په ضد عملیات دوام لري. کمشنر دا هم وویل چې په ښار کې د زړو ودانیانو په ضد هم کاروایانې لړ پیل شوي دي او په ښار سیمه کې د 11 کریش پلانټونو بند شوي او د ښار په شاوخوا سیمو کې به غرونو باندې به لکونکي لګول کېږي. هغه وویل چې 310 قانونه نه غیر قانوني پټرول پمپونه بند کړل شوي دي او 3 ګریزۍ په ضد به کاروایانې له کبله بوره ارزانه سوه. هغه زیاته کړه چې په کوټه کې په ناقانوني توګه اوسېدونکي 200 افغان کډوال نیول شوي دي. په سوات کې ښځینې کرکټ لوبه ترسره کړل شوه. د پاک فوج په اسو کې ترهګرۍ په سخته اغېزمنده سوات کې د امن او پرمختګ نوی دور پیل شوی دی. په هغه سوات کې چې مخکې په ښځې په دروهلې کېدلې هلته نن د فوج د قربانیانو له کبله د ښځو لوبې ترسره کېږي. دواړو ته سندونه او انعامونه ور وویشل. دا خبرونه پای ته ورسېدو. الله نگهبان.